بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو چې په سکرین دا کم الفاظ ښکاري دي څلور فایدې دا بیانوم. په دې نه مخکې دا خبر ضروري ګڼم چې مور او پلار له پکار چې بچو ته وهایي، خاوند له پکار چې خپل کوروال ته وهایي، او دغه شان د کور ټول زنانو ته وهایي او ماشومانو ته وهایي، ځکه دې الفاظ ته موږ ته ډېر محتاج یو. څنګه د دې چې دا کمې فایدې دا موږ ته یعنې دې محتاجي لرو، هغه زنانه ده او نارینه دي، او استادان کوي نو خپل شاګردانو ته دا الفاظ وهایي. د ورځې سل پیلې وایي. تاسو ته دې غونډه خبره کوم حدیث ته وایم، د دې نه مخکې دا خبره ضروري ګڼم چې دا فرد ته ورسوئ په سوشل میډیا باندې، یعنې دا خبرې رسوئ چې دا ټولو مسلمانانو ته ورسي، هغوی پرې عمل شروع کړي. ما او تا به په قبر کې پراته دي ثوابونه ما او تا ته به راروان وي. بعضې خلک وایي لکه وایي یعنې داعي سړي عملنامه نه بندېږي. تاسو په دې سوشل میډیا باندې داعیان یې که نه چې دا خبره مخکې رسوئ او دا زنانو ته نارینهو ته رسي، هغوی پرې عمل کوي چې چا رسولی دا ته پوره ثواب میلاوي. حدیث واورئ، الفاظ ډېر ضروري دي. زه تاسو ته دې هغه فایدې څلور فایدې دوه په دنیا کې دوه په آخرت کې دي چې انشاءالله دا نن پس خپله وظیفه جوړوو. ښه ډېر زیات چې کوم دی اهم خبره ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه روایت ده چې حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې کم کس روزانه سل پیرې دا الفاظ واورئ: لا اله الا الله الملك الحق المبین، دا وایي نو دا کلمات په ده دپاره د فقر او فاقې نه د حفاظت ذریعه او د قبر د وحشت او تنهایۍ نه، یعنې چې کم دی د انسیت هلته به چې کم دی دا به باعث دا کلمات، او د دې کلماتو په برکت سره به یعنې چې دا څوک وایي هغه ته به غنا ظاهري او باطني دا به ورته حاصله شي، او د قیامت په ورځ به د دې کلماتو برکت سره یعنې د جنت په دروازه باندې دستک یعنې دا به ټکی او دا به چې کوم دی نو داخلېږي. نو به هر حال یعنې هغه دستک به وایي د جنت ور به وایي. تاسو ته څلور فایدې یعنې اجمالاً وایم، څلور فایدې دا دي چې دا الفاظو تاسو په سکرین ښکاري چې څوک سل پیرې یعنې سهار مونځ وکړو هغې نه پس دا سل پیرې وایي، بس د ورځې سل پیرې وایي نو هغه ته به څلور فایدې حاصلېږي. د دې فایدو ما ته محتاج یي. نمبر 1 فایده دا چې فقر او فاقه او معاشي تنګي او په ده نه راځي، دې کس باندې غریبي نه راځي. ښه او غریبي الله به دې الفاظو په وجه باندې ختموي. دویم نمبر دا د قبر وحشت یعنې هغه چې کوم یره ده کوم یوازېوالی دی هغه په راحت بدلیږي او دا وحشت پکې ختمېږي. دویم نمبر دا دریم چې غنا ظاهري او باطني دا به ورته نصیب کېږي. څلورم د جنت دروازه یعنې به ټکی او جنت ته به داخلېږي. نو به هر حال دې ته ما ته محتاج یي، نارینه مو ته محتاج یي، زنانم نو خپلو شاګردانو ته وښایي چې څومره استادان یا څومره چې کوم دی مدرسین هغه خپلو شاګردانو ته وښایي، او دې نه علاوه مور او پلار بچو ته وښایي. د کور په زنانو دا خبرې واورئ، او چې بعض زنانې اول هغه نور ته ورسوئ چې څومره چا نور ته رسول چې هغوی پرې عمل کوي ما ته پوره ثواب میلاویږي. دا ویډیو ډېره اهمه ده، دا ټول مسلمانانو ته چې دنیا په کونه کونه کې هغوی ته ورسوئ، ځکه چې الفاظ آسان دي. بیا یې واورئ: لا اله الا الله الملك الحق المبین. لا اله الا الله هر سړي له ورځي، خو دا هول یعنې د ها سره د لام تړئ او ملک الحق المبین دغه درې ټکي پسې درې کلمات ورپسې دي. نو لا اله الا الله هر سړي له ورځي. به هر حال ډېره اهمه خبره ده، مخکې ورسوئ او انشاءالله موږ په دې نیت لګیئ چېرې مسلمانانو خویندو ورونو ته خیر ورسي. الله خوشحاله کړي.